ما په خیال خو بیخي ټیک نه کوي به دغه موضوع. او البته مسجد الحسن درسته مسلې خو ما سره به ضرور رابطه کوي، تر اوسه خو ما څه نه دي ویلي، نو والله اعلم چې څه مسله به وي. او البته مسجد الحسن درسته مسلې خو ما سره به ضرور رابطه کوي، تر اوسه خو ما څه نه دي ویلي، نو والله اعلم چې څه مسله به وي. او البته مسجد الحسن درسته مسلې خو ما سره به ضرور رابطه کوي، تر اوسه خو ما څه نه دي ویلي، نو والله اعلم چې څه مسله به وي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تاسو د جناب مفتی ندیم صاحب دا ریکارډ واورېده چې هغې نه دا معلومیږي چې جناب مفتی طلحه صاحب د سره مناظرې له راغلی نه ده، نه د مفتی ندیم صاحب ځای له راغلی ده او نه مفتی ندیم صاحب د دې معاملې نه خبر ده. نو تاسو دا ریکارډ په خپله باندې واورېده، نو دې نه دا معلومیږي چې مفتی طلحه صاحب دروغ ویلي دي. که چېرې دی رښتیا دغه ځای له راغلی مفتی ندیم صاحب ځای له، خو مفتی ندیم صاحب له به پته وی که نه، نو بیا څرنګه مفتی طلحه صاحب دا خبره کوي چې زه راغلی یم د مفتی ندیم صاحب ځای کې ناست یم او جناب مفتی سید حکیم حقاني صاحب د دې لی راشي، نو بس دغه ریکارډ نه معلومه شو چې مفتی طلحه صاحب دروغ ویلي دي. لہذا زه د تنظیم تحفظ عقاید علماء دیوبند له طرف نه چې کوم مناظر ده محقق العصر جناب مناظر اسلام مفتی سید حکیم حقاني حفظه الله، هغه له زه په دې موضوع باندې کرامات اختیاري چې یقینا دوی ثابتوي او مفتی طلحه صاحب منکر ده، په دې موضوع باندې زه جناب مفتی سید حکیم حقاني صاحب حفظه الله له مبارکباد پیش کوم. ډېر ډېر مبارک شه، یقینا چې مفتی طلحه صاحب نه مو لیرې خطو کړي دي، ډېر ډېر مبارک شه. السلام علیکم ورحمت الله.